د ربیع الاول میاشت شروع ده او د هجری کال 1445 کال دی شپږ څلوېښتم یعنی د حضور پاک مبارک د مدینه د هجرت ابتدا نه 1446 کال وشو 1446 هجری او دغه 1446 هجری ربیع الاول دا د اسلامی کال دریم میاشت دی اسلامی کال د محرم نه شروع کیږي لومبه محرمی بیا سفری او دا دریم ربیع الاول او زمون پښتانه وته لومبه خور وای دا هغه میاشت چې یو اسلامی لوی تاریخ لري او ډېر غټ غټ کارونه د الله د کرم د الله د فضل د الله د رحم په دې میاشت کې شوی لکه یو لوی سیز د الله لوی کرم د الله لوی رحم د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په شکل کې دنیا ته په دې میاشت کې راغلی د حضور پاک پیدائش دې میاشت کې شوی دی عموما علماء کرام د حضور پاک سیرت داغي اخلاق داغي دنیا ته دراتلو مقاصد داغي د سنت او ذکر کوي دانه چې غني داغه تعلق د میاشت سره دی نه هر وخت کې مسلمان لپکار دی عالم لپکار دی چې رسول الله مبارک د تاریخ او د سیرت نه مخلوق او امت د حضور پاک خبر کړي عموما د میاشت ربیع الاول نو خلق دی کې د سیرت بیان شروع کی نور په شریعت کې لازم نه را پدې میاشت کې جدل دی وخت کوو بل وخت مکوا هر وخت پکای مونږ الحمدلله هر میاشت کې د حضور پاک د سیرت طیبه نه یو پهلو دا تاسو مخکې ذکر کوم د عمل لپاره خنن ما تاسو مخکې یو آیت ولست چې تاسو ټول ته بل آیت یادي تقریبا او زمون نات خوانان حضرات چې کلم نات وای نو دته مخکې وای او تاسو ته یاد دی او غدا دی چې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین چې الله فرمای حضور پاک ته فرمای چې تما د دې ټول مخلوق د پاره یو رحمت نازل کړ او طالبان په پویږي ما ارسلناک الا رحمتا وې دې کې حصر دی ما او الا دا دوه ټکی پکې راغلي دي تاسو په پښتو کې دا ځواب خامخا بل څوک نه ما ترا لګلې او ستا حیثیت څه دی د رسول ارسلناک او حیثیت څه دی زما استاد یو مقدس استاد زما د طرفنا د امت ته چې زما پیغامات به دوی ته رسې زما وحی به دوی ته ورکې او زما چې کوم احکامات دي هغه به رسې هم هغه پوهې هم د حضور پاک حیثیت یوازې دا نه چې قرآن یې راوړو موږ له راکړو الله فرمایي زنویم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم قرآن میں تا تنازل کا ذکر نہ قرآن مراد لوی نصیحت تے دا اللہ دا یاد ذریعہ دا او صد پار میں نازل کا دی دا پارا چی دا قرآن پا مانا با خلق تپوئی ہے لکہ دا قیم الصلاة یو لفظ دیو دا غیر طول مانا و تشریح حضور پاک پا خپل مبارک و حدیثو او په خپل سنتونو منتکړه نو پیغمبر علیہ السلام دا الله مقدس استاد دی دا الله قران بمرا رسي دا قران نه علاوه دا قران په معنا به مونږ پوي او دا معنا چې کوم مونږ پوي دام دا الله تر طرف نه دا الله وتعالى کې واچي کې دا سیو
او دویم حیثیت سره رحمت للعالمین الله وی مالے گلے تا دا مسمو ټول مخلوق دا پارا رحمت دا طالبان پہ پویگی عالم دا اللہ نما سوا چه سمر مخلوق دے ټول دے او بیا یواز عالم دا طالبان پہ پویگی کافیو جمع ولی رالا وجه اشتاق یو وجه دا چه دیکھ اشارت کسرت یعنی ډیروالی دا جنسونو دا انواعو تا دا چه دا اللہ نما سوا مخلوق دیر زیاد تے بری مخلوق دے بحری مخلوق دے ہوائی مخلوق دے سماوی مخلوق دے پاسمانونو کے پا جنتونو کے دا عرش نا برا دا عرش نا لاندے دا دے ټولو دا پارا ترحمت رسول اللہ مبارک اللہ فرمائی تاسو اندازو لگوے کہ دا حضور پاک سمر لوی مقام دے دا خدای پر رکوٹی نبرتا شورو کم مخلوق خدا کے دا ټولنا لاندی سیز حیوانات دی حیواناتو دا پارا سمر لوی رحمت دی حیوانات اغا مخلوق دی چه خبری نشی کول حیوانات اغا مخلوق دی چه جامع نشی غستے حیوانات اغا مخلوق دی چه لگمیگو پا شکل کم دی چه گرد پی نخپی با پیدا پاس ایک دی دا ماشو پا شکل کم دا مچانو پا شکل کم دی او دا کبانو پا شکل کم دی کمزور سیزون دی دا دوی دا پارم حضور پاک رحمت دی ولی رحمت دی من حیث العموم یا وخبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رسول اللہ مبارک فرمائی چھے پا دے زمکہ کے دے سلو کے چھے سمر میگیان دی چھے سمر حیوانات تی حتی دا سلی میگیان او حتی پا ابو کے دن کبان دا طول دا معلم دا خیر دا پارا دعاگانے کئی اگیتا پتا دا کہ پیغمبر مبارک نوے اس پا قیامت را گئے کہ داغت تعلیمات نوے داغ وارثان نوے چی خلقو تا دین رسی او خلقو تا خل عقیدہ رسی فوراً با قیامت راشی نو میگو تم پتر چی مونگ بتواشو اے رسول اللہ مبارک فرمائی وی قیامت بکل رازی دا جمعی پرد برازی او دا جمعی پرد بکم وقت رازی دا سبا خطو نپستا نور خطو پوری دوی که برازی نوی پا دغر وز باندی دا حیوانات سکے که دی میگانو پیوچتی کری او پیر کری که نن قیامت رازی دوی هم یاری که اللہ پی پوئی کری دی او پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا تقوم الساعة حتی لا يقال فی الارض اللہ اللہ اغی پورے با قیامت نرازی ترسو چے پا محضر مقد اللہ نو بے لکے نو دے میانو کبانو دے میگو سڑو چرن پرن پتا دا دوی خبر دی کہ ترسو دا اللہ نو محضر مقد باقیوی قیامت پا نرازی مونگ با نغر کیلی او دا اللہ دنم نموراد دا توحید کلمہ دا اللہ یووال دا دا چا دا برکت دا حضور پاک دا دے طول مخلوق وجود او دا بقا ذریعہ پا شکل دا رحمت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او عامم حضور پاک خبر صحابو تا پا حیوانات دا رحم ذکر کرے اور دمو خدا جند کے بغیر دا حیوانات و رزبحنا جن تیری ہر ملت یوازی مومنا کاغا انگریزان دیو کاغا یہودیان دیو کاغا چینیان دیو کاغا روسیان دیو کبل دی خام خام لیکن رسول اللہ مبارک سے فرمائے اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل وجتاسو کلا ساروے علالوے نو پخکل طریقے علال کے تردی حد پوری چی چاڑو ام دا ساروی پا مخ کے نتے رکے چاڑو او چاڑو با وطخطی رکے ولیورح احدکم ذبیحته زر دمکا چی چاڑو تیری او پا زر پی راکاگے نو دا ساروی با زر علال شی وین با دی زر تویش و زر بدمش
دا څومره او بیا چې ترسو په ساروي کې ساوي نو سرمن بده نو بس دا ګناه. اوسم بعض خلک دا قصابان بعض د ګړنه لږ سخت دي نو چې څنګه ساروي لال کې نو لا صاف پکې وي چې په سرمن شروع کې دا ګناه. یا دا کم چرګان چې تاسو حلالوي نو چې ترسو پکې ساوي نو سرمن بده نو بس صبر وکړئ. مشرکانو د مکې به دا چل کاو چې د ساری نه به مخ کې د اوخ نه به قب مخ کې پرې کاو نو رستو به لالو وې دا ترسکونی او د ګډ نه به لم مخ کې پرې کاو نو رستو به لالو وې دا ترسکونی. پیغمبر مبارک سخت منع وکړه دومره منع وکړه وې کدا قب دې د ساروی نه مخ کې پرې کدا مردار دې نه وخوري پابندي کړه او کدا ساوینه دې لم مخ کې پرې کدا ګډنا دا مردار دې نه بخوري پته ولګي چې دا مردار به وسو دا کار بل به څه چل کاو چرګ به ځان ته وتړلا او په غشو به وستا پاغه به تسته استا خوان به ولا ورکاو چې دا غزار به پیوچو چرګ بټو کو نه رسول الله مبارک کو فرمایل تا ګناه ده بالکل بنا کوي او که په غشو باندې یا په ټوپک یا په بل څه دغه څه چرګ وښته او ساره ته وسه مردار ولې مردار دی ظلم دی پورا حکم جاری کو چې څنګه ظلم نه کوي چې وته پته ولګي چرګ مرداري کې سره بدا کار او چې کله قربانې له ساروي واغښته قربانې له او د دې ساروي په ګډه کې بچي وي محله قربانه لم ماخلا ولی دا بالال کې بچے مفتو کې ضایع او برباد او د سارو متعلق حضور پاک جمعات کې ناشته او خراغه نه غرا روان دي خلکو به منه کاو به می منه کوي فریاد وروړو او اوخ چې څنګه راغی رسول الله مبارک تا نو د خپو کې سر کې خو د او برناره شروع کو سرګونه اوخ کې روانه شوی وې د دې اوخ مالک راولې د ماته فریاد مالک را وستو وستا دی اوخ ما ته فریاد وکړه کار په ډیر کې خوراک نه ورکه ډیر استړی کې ډیر استړی کې ویا او د الله رسول ودا څه بنا کوي ور دې ته رحم وو پسارو رحم دې ته دا څه بنا کوي کار په کوي خو چې دمای او چې ستړي شي بیا په کار نه کوي اوسم ډیر خلک په خصوصا پر خروړ ظلم کوي او زو سوټانګي ختم شي چنچان رالي او په خدای چې په خلکو په خوا په دې اس پورې ظلمونه کول او ابدت نو نو غریبا ستړي بابا او چابک په وطني ولو او هغه د چابک هغه تسمه سکه پدا لرګي به والا اوس خو په الله رحم وکړي چنچان راوته نو خلک د ټانګونو خلاص دا ظلمونه به خلکو کول ابا نته که تاسو ته اوسم تاسو ګورئ دی او تجربه وکړئ کنه چې کله تاسو په دې غویانو باندې یوه کوي یا بل کار کوي او دا غرمه شي دا غوی د سترګو ته وروخ کې به روان دا جاړي غریب دا الله ته فریاد کوي دا خو بېجبانه شی دی تا ته نشي ویلی خو الله ته فریاد کوي نو غرق بشه کم بخته نو حضور پاک فرمایي ظلم بنکه اصحابي ته وي چې دې باندې کار کوه خو ډېر مې مستړی کوه چې دمای کار په کوه خوراک ول دا پسارور تر دې حل پورې وی فرمایل وی ما ته الله دوزخ خو دوزخ وی یو خزمه په دوزخ کې ولیدله چې پیشو په لګای او چکونه په لګای په دوزخ خزه سوځي د الله په حکم پیشو نه سوځي خذ سړی به پکې سوځي زقوم به پکې ولاړې هغه به نه سوځي دا خدای الله خو هغه چې کم شي سوځي او کم شي نه سوځي نو خدای باندې پیشو چکونه لګول او په دوزخ کې وا او دا ولې پیشو یې تړلې نه پرې خودا ځان لخپل خکارو کې ځان موړ کې او نه ولا ډوډۍ ورکولا ظلم په کو پیشو مړ شوا نو الله پاک پیشو کې راونی ول دوزخ کې پرتر او پیشو په چکونه لګي ور په پیشوغانو ظلم نه کوي دا بیا زمون فقهاو لیکي چې کم پیش یا کم پیشو ظالم شي ظلم کوي چرګوټي تختې چرګه تختې یا نور زیاتې کوي نو بیا غلر کول شي او پس سپی بم ظلم نه کوي ګور سپی تاسو شه دي لیکن رسول الله مبارک سے فرمایي
و یو خدا و انتهائی گناہگار و د سپی د برکت نه الله او بخلو جنت اسنګا پلا راتلو ډیره زیاته تګي وا او یو ځنګل کې پیو چې وې قتل برقه نشتا نو خپل موزه او وسترا او په خپل لوپټې پورې او تړلو موزه ورکته کړه او بیره وسته وېسکله چې وېسکله وې قتل یو سپېره او دومره تګیو چې د تندې نه جبه بار راته اوته وا او د کوی د غاړه خټه خوړه د تندې را دوی زرد خده اقالو پټې پورې موزو تړلو وخت کړه او بیره وسته وغسپې سیراب کو الله په هغه عمل د خده دومره خوشاله شو چې هغه ګناګار خده د سپی په سیرابول الله بخلو جنت دی راغله دو صحابه تاسو کو ان لنا فی البهائم اجر پدې سارو پدې کوم ثواب شتا حضور پاک او فرمائے فی کل ذات کبد رتب اجر ہر جم دیشه چې تو سره خېګړه کې او احسان کې نو الله بدل اجر د بچو پروازو کې بخکار نه کې ولی عمر غیر او دغه په جاله کې بچی رو داتا خکار کړو مړه د کړه بچی مفتو کې لاړل برباد غرق زمکه باندې چې کما غیا دا بنسو ده وګوره کمیږي و غیره پکې نو بیا سوځول شي بعضې وخت په دې پټو کې خلک سوځي لیکن کلان دې پکې د میګو سوړي دی او میګي دی دا بنسو ده فرمای یو پیغمبرو او په یو ځای کې دمه کړې وه میږي پې ټکو چلاو د میږي سه ټکي او پیغمبر په غصه کې راغی او ایشا به دا سوړي د پاسه چې څومره میږي ټوله سوځوي ممکن د هغه مقصد بداو چې دا د دمې ځای دی د آرام ځای دی میږي خدا سه نه دي راشه دا به وسوځو نو د خلکو د دمې په آرام ځای کې به میږي نه حضور پاک فرمایي الله وتوحر ولېږله وی یو میگی ټک درک نو په زرګونو میگی چې زما ذکر کوي ما یادای اده غونډه سوزو پمه ګوره دا خدای الله ذکر کوي ام من شیء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ارشد الله ذکر کوي تسبیح وای او تاسو به نه پوهیږئ الله په پوهیږي ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین دا د حیواناتو د پاره او د څاروو د پاره د دواړو جهانو مبارک سردار رحم کې په حیواناتو رسول الله مبارک نهى عن تحریش البهائم څاروي بنه جنگوي ډېر خلک چرګان جنگوي او داسې مملی دي ظالمان یو ځل په دغه ګوندل او دغه علاقه کې یو مدرسه وا هغه کې یو کال لتلوم د حدیثو درس شروع کاو نو تلوم په دغه علاقو کې د سپو د چرګانو د ملزانو د جنگولو ډېر لوی رواج دی یقین کوا چې ما ورلم یو چرګو او د نوکانو پړقېدل نو زه ورنږدې شوم تک زیړ نوکان هلکه مې دا څنګه چرګ دی وی دی د تانبي نوکان ورته لګولي خدای یې پسې لګوي میں دا والے وی دا جنگی دا نوکان تیرلی دی دا پاره ساتلی دی چې بل چرګ باندې ټونګو چې هغه مړ کیږي هغه زخمی کیږي چرګان خلق لګیا دی جنگی او پاغه پیسې ګټي مړزان خلق لګیا دی جنگی او پاغه پیسې ګټي سپی خلق جنگی وینه ته بیږي وینه یقینو کې یو ځای سواد ته تلو د مدین کې مې یو ځای کې شپه وه نو موسم یخو مې لکه زه بار سملم نو سار چې مې مونځ وکړه داسې مې د سیند په غاړه واک کو اوس الکانو واړه او خرې جنګول دا مې په لومړي ځای ولیدل یا خدای پاکه اخرې داسې جنګول کړه خرو جنګ تاسو نه دی لیدلی چې هغې به چکم لګاو او شابه کچ غرض بشو ابل خر خېټه لبه دواړه په برغه رو برو ابل بکه هو چغي والو ناګاره به شاکه چې غرض شو ماغه الکان خوشاله خدای په خبر
خره جنگ او خان خلق جنگي او خان په دې عربو کې عموما او خان